أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سورة بقرة آيات نمبر 103 آیات. انما حرم علیکم المیتة، یقینا حرام کړي دي پتا سو باندې المیتة مردار، والدم ویني، ولحم الخنزير او د خنزیر غوښه، وما احل به لغیر الله او هغه چې आवाज کړل سوی په هغه باندې د الله نه غیر، ومن اضطر نو څوک چې مجبور شي غیر باغین په داسې حال کې چې تجاوز کوونکی نه وي، ولا عاد عادت جوړونکی هم نه وي، فلا اسم علیه فهغه باندې ګناه نشته. ان الله غفور رحیم، یقینا الله عز وجل پوره بخښونکی او پوره مهربان دی. د دې آیات د مخکې آیات سره ربط دا دی چې الله عز وجل دې آیات کې فرمایي چې الله تعالی یوازې دغه شیان حرام کړي چې دا تاسو ته دلته ذکر سول. تاسو چې کوم شیان حرام کړي و هغه حرام نه و، هغه حلال و. الله تعالی چې حرام کړي دي دغه شیان حرام کړي چې دا څلور شیان دلته ذکر سو. دا انما کلمه په عربي کې دا د فاره د حصر راځي، یعنی هیڅ یې نه دي حرام کړي مگر دغه حرام کړي. چې کله دا کلمه حصر شي نو بیا دا حصر اضافي دی، یعنی کوم شیان چې تاسو یې ذبح کوئ او مذبوحه شیانو کې، یا کوم شیان چې تاسو ور باندې سپریږي په هغو کې چې حرام شوي دي دغه حرام شوي دي. مطلب دا نه دی چې نور شیان نو نه دي حرام شوي، یعنی ستاسې د اعتقاد مطابق چې تاسو یې حلال ګڼئ په هغو کې دغه حرام دي. دا حصر اضافي سو. انما حرم علیکم المیتة، الله عز وجل حرام کړی دی پر تاسو باندې المیتة. میته دا هر هغه حیوان ته وایي چې هغه بېله شرعي طریقې د ذبح څخه بغیر شرعي طریقه ده د هغه څخه خلاف مړ شي نو دیتا میته وایي، او میته په پښتو کې ترجمه ده مردار. په دې کې تفصیل دی، ډېر احکام دي. یو حیوان وي په غیر اسلامی طریقه ذبح شي، یا د مثال په توګه یو څوک خفه کې مړ شي یا په خدایي مرګ باندې مړ شي، دا ته میته وایي. دا حرامه ده او د دې استعمال د دې خرڅول رانیول دا ټول حرام دي. دې څخه ځان ساتل ډیر ضروری دي. اوس په دې کې دا مسله ده چې هر قسم مردار دا حرام دي. دا که کوچنی حیوان وي که لوی حیوان وي، نو خدا مطلب یې چې په شریعت کې که په شرعي طریقه حلال سوی وای نو به حلال وای. لکه اوښ سو د مثال په توګه، غوا سوه، آس سو علی بعض روایات، یا د مثال په توګه پسه سو، بزه سوله او شرګه سوه. خدا چې په غیر شرعي طریقه حلال سولی یا په خپل مرګ باندې مړه سوله نو اوس حرامه ده. لیکن یوازې د دریاب حیوان که ذبح نسی نو هغه هم حلال دی، نه مرداریږي. لکه الله عز وجل چې فرمایي چې احل لکم صید البحر، چې ستاسو دپاره د دریاب ښکار دا حلال دی. سورة النساء آیات نمبر 96 کې دا راځي. د دریاب ماهی چې دی هغه ذبح نه غواړي، هغه چې د دریاب څراوي ایستل شي، که ته مړ کې که خپله مړ شي دا حلال دی.
حدیث کې راځي امام احمد اب ابن ماجه رحمت الله علیهما دواړو را نقل کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي احلت لنا دمان والمیتتان زموږ د پاره دوی ویني دا حلال کړل سوي دي او دوی مړې دا حلال کړل سوي نو هغه دوه مړي چې دي السمک والجراد یعنی دا بیل ذبیحه روا دي یو ماهی او بل ملخ دا بیل ذبح روا دي البته جساس د ماهی په ارتباط دا مسله لیکلې ده چې کچيري یو ماهی په اوبو کې مړو او اوبو را پورته کړي وو د اوبو پر نس باندې موجودو نو بیا دغه ماهی خوراک جائز نه دی دا منع دی او دوی ویني هغه یو شتورګي دي او بل توري دي دا دوم روا دي وینه خدا او روا دي دا جائز دي د امام مالک رحمت الله علیه مسلک دادی چې د دریاب هر شی چې په دریاب کې وي د دې خوراک روا دي حتی ځینو روایتو کې د صدا اقوال هم منقول دي چې ولو که یو انسان وي دریابی انسان وي ويتكلم بالعربيه الفصحى او په عربي فصیح ژبه باندې خبرې کوي بیا هم فرق جائز دي لیکن مرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دادی چې په دریابی حیواناتو کې اوازه ماهی روا دي او هغه دا چې په خپل مرګ باندې کپداسي طریقه مړو چې اوبو پر سر راخستی و جایز نه د دې لپاره خو یو دا چې په دې حدیث کې ماهی ذکر شوی نور شعان نه دي ذکر شوی او بل دا چې د نور شعان مبارک کې قران کریم کې بل آیات دي چې پر تاسو باندې خبائث حرام کړل شوی نو دا نور شعان دا په خبائثو کې شمیري امام ترمذی رحمت الله علیه یو حدیث را نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو علاقه ته د صحابه کرامو یو جماعت واستوي چې تقریبا تر 300 کسانو پورې رسیدله دا چهل تکمه علاقه ته ولاړ نو پر لارې باندې د دوی د خوراک توشه ختم شو الله تعالی د دوی د اکرام د فار د دریا په غاړه کې یو ډیر لوی ماهی ورته راغورځاو د ماهی ته عنبر وای اوس دغه قصه او دغه غزا په سریه العنبر باندې مشهوره ده دا دومره لوی ماهی وو چې دا صحابه کرام وای چې موږ به د پښتیو د دوه هډو کې داسې ودرول نو بیا به مو یو کس پر وښ باندې سپور کی د دې دوه هډو تر مابین به پر وښ سپور وتی او د یوې سترګې په دغه غالب کې په دا اډو کې به موږ 15 کسان 14 کسان کښینستل دا موږ تقریبا د یوې میاشتې په دوران کې دا 300 کسانو خواړه او خلاصوي نه دي بیا مو پیغمبر علی السلام ته دا قصه وکړه یو څومره سره راوړي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام راتول چې دا الله تعالی ستاسو اکرام وکي ستاسو د اکرام د پاره دا در تراستولي نو موږ دا هغه جواب دا ورکو چې دا تازه ماهیو دا د اوبو پر سر باندې دا شنو چې هغه ورسوي او راغورځېدلی دا یو مسله دا سو دوم مسله دا ده چې هر هغه چاپای یا هر هغه جانور چې کچيري هغه په توپک باندې ښکار شي نو هغه په داسې شی باندې ښکار شي چې دغه د ښکار شي دا په خپل تیروي او چرون کوي یعنی یو الله جارحه الله دا معنا چې کدا سي سړی راکش کینو هغه زخم جوړ کی کپدا سي یو دغه باندې ښکار شي نو بیا هغه زخمی شي او د هغه زخم په صورت کې سمړ شي نو هغه روا دي لیکن کله جارحه الله باندې زخمی نسو بیا په داغه زخم کې مړ سو په بل شي باندې زخمی سو جائز نه ده د مثال په توګه د توپک په مرمۍ باندې کوم ښکار ووشتل سي نو دا حالت مړ سي دا روانه ولې ټول فقها وايي چې دا ضروری ده
چې دا ښکار ته ولې دا به په جارحه شي باندې داسې شی چې هغه زخم کوونکی او څیرونکی وي. نو نفس خو د مرمۍ د مردک کې دا تاثیر نشته، دا تاثیر خو د هغه باروتو په زور باندې دی. یعنی داسې نه دی لکه په غشي کې چې دغه د څیرلو او یا د زخمی کېدلو اثر خپل پروت دی، په دې کې نشته. نو په دې خاطر باندې دا جائز نه دی. او دې ته په شریعت کې منقوزه وایي. منقوزه هغه حیوان ته وایي ښکاری اولی او دا د یو لوړ ځای سره ولویږي په دې مړ شي. نو کچیرې داسې ټوپک باندې څوک لکه اوس چې دا ستا په دې باندې یو حیوان اولی او بیا مړ شي، جائز نه دی، خوراک حرام. که زخمی پاته سو بیا ذبح کوي، په ذبح باندې خو بیا د ذبح په خاطر روا دی. اوس ځینې ځایو کې په دا ښکاري ټوپکانو کې داسې مرمۍ جوړې شوي دي چې دا مرمۍ لږ تیره ده، لیکن دغه تیره مرمۍ چې دا اوس جوړه شوې ده په دې هم کم ښکار وویشتل او زخمی سو او بیا د دغه زخم په حالت کې مړ سو روانه ده. ځکه چې دغه مرمۍ ولو که لږ تیره ده خو دام د باروتو په زور باندې دا کار کوي، خپله دا اثر نه لري. لکه څنګه چې دا غشي خپل په سر کې تیره دی او زخم کولی شي. که په دغه تیره مرمۍ باندې څوک ووایي نو زخم نشي جوړولی، ځکه نو دام جائز نه ده. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي. دریمه مسله دا ده چې د کوم شي استعمال حلال وي، د کوم شي چې استعمال حلال وي، دا قاعده د قانوني او دغه د فقه کتاب راخسته ده چې د کوم شي استعمال رواوي، د هغه شي خرڅول رانیول او د هغه شي څخه نفع اخیستل هم روا دي. د مثال په توګه ډیر مثالونه موږ دا وینو، د دې رادیو په ارتباط، د ټیپ په ارتباط، د موبایل په ارتباط. د فقهاو مسله دا ده چې د دې شي استعمال دا په خلکو پورې اړه لري. که چیرې د مثال په توګه دا ټیپ په صحیح طریقه استعمالیږي نو بیا خو استعمال روا دی، چې روا دی نو خرڅول رانیول هم روا دی. هر هغه شی چې استعمال یې روا وي خرڅول او رانیول یې هم روا دی. او که د کوم شي استعمال حرام و د هغه شی بیع او شراء دا حرام. نو څنګه چې د میتې د مردار سوي حیوان استعمال حرام دی، دا رقم خوراک او خرڅول رانیول دا حرام. او دا قرطبی لیکلی دی چې دام حرامه ده چې یو سړی دی یو مردار شی و بل حیوان ته ورغورځي، بلکې دا ضروري ده چې تر خاورو به لاندې کوي تر څو بدبویونه کې او خلک ځینې په تکلیف نشي. خو که په داسې ځای کې دی کښیږ دی چې هلته یو چارپایه راسي وی خوري، پیدا بیا جایز دی، پروا نه کوي. خو دی به قصدن هغه چارپای ته دا وروړي نه چې هلته یې اچي، دا منع دی، جایز نه دی. دا غرنګ نفع جنی اخیستل یو ګټه جنی اخیستل دام حرام. امام قرطبی او جساس دا مسله لیکلې. څلورمه مسله دا ده د مردار حیوان هغه اجزا، د مردار حیوان هغه اجزا چې د خوراک قابل نه دي، هغه اجزای حرام نه دي. د مثال په توګه وړۍ سوې، پوست سو، ورشتان سول، هډوکي سول، د دې استعمال جائز دی د مردار حیوان، ځکه چې دا د خوراک قابل نه دي. د تایید د فاره راواړوي سورۃ النحل آیات نمبر 80. سورۃ النحل ول 14 سپاره ده، 80 نمبر آیات. سورۃ النحل 80 نمبر آیات، صفحات 419. الله عز وجل فرمایي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله عز وجل جوړ کړی چې تاسو د پاره تاسو د کورونو څخه سکنن د اوسېدو ځایونه، چې دا کورونه تاسو د پاره د سکونت ځایونه ګرځولي دي. وجعل لكم من جلود الانعام، او ګرځولي دي تاسو لره د چارپایانو د پوستونو څخه بيوتن کورونه چې خیمې جنې جوړوي.
تستخفونها چې تاسو هغوی سپک پیدا کوئ، یوم ضعنکم ستاسو د سفر په وخت کې سپکي سره راټولې کوي، و یوم اقامتکم او د اوسېدلو په وخت، ومن اصواتها د هغو د وړیو څخه، و اوبارها د هغو د وریښتانو څخه. وړی د میږ او پسه سره راځي، او اوبار بیا د دې وریښتانو سره راځي چې د سیرلي وبزې سره کاریږي. و اشعارها د هغو د وریښتانو څخه، اساسا سامانونه و متاعا د فایدې شي لامحین تر یو زمانی. نو دا دی چې دغه شان په دې آیات کې مطلق ذکر شوی، چې مطلق ذکر شوی دی نو استعمال هم جائز دی د دغه شان. پنځمه مسله دا ده چې د مردار حیوان چربی، مثلا د هغه د وازګه او یا د هغه څخه نور اجزای چې د غوښ سره مشتي دا حرام دي، او کوم شی چې د دې سره جوړ شوی وي هغه حرام دي، او استعمال هم حرام دي. پرون دا مسله ما بیان کړه، د هغه مسلې صورت داو چې داغه چربی د یو بل شي په ذات بدل شي، هغه به جلا مسله دا غروا ده. سلان که یو خر وای د مالګي په یو کان کې مړ شي او بیا د مالګي په ذات بدل شي، بیا غروا ده. دلته دا مسله جلا ده، هغه جلا ده. د یو حیوان چربی، د مردار حیوان چربی دا حرام ده، د دې څخه جوړ شوی شی هم حرام دی، او استعمال هم حرام دی. د دې څخه سړی ځان ساتي چې استعمال حرام سو، خرید او فروخت دایم حرام دی. شپږمه مسله د خارج څخه چې کوم صابونونه او شامپو وي دا راوړي راوړل کیږي، په دې کې هم مسله داغه ده. که یقیني دا معلومه و چې په دې کې د حیوان د مردار حیوان چربی کار شوی ده او اکثریت یې د مردار حیوان چربی ده، بیا استعمال حرام دی. او که یقیني نه و معلومه او یا لږ پکې کار شوی و اکثریت یې نور مواد و، بیا استعمال جائز دی. البته احتیاط په هر حالت کې احتیاط دی. نو کومي شامپوی او صابونان چې د خارج راځي په هغه کې غالب ادا ده چې د حیواناتو چربی پکې کار شوی، خو اکثریت یې نور مواد. نو ځکه عام علماء د جواز فتوا ورکي چې دا جائز دی. البته که یقیني و بیا استعمال جائز نه دی، او که د خنزیر د پکشي کې و بیا خو بیخي جائز نه دی، په هیڅ صورت کې جواز نه لري. دا د دې شامپو صابون او دې تورته چې کوم مواد دي د هغو ټولو دغه حکم دی. اومه مسله دا ده، عرب په شدو کې یو شی کاروي د انفحه په نامه باندې دی. ابن کثیر رحمه الله لیکلی دی چې دا داسې یو شی دی چې د دې پسه او یا د میږي یا د حیوان د نس څخه راایستل کېږي، یو قسم وینه ده وایي، او دا چې په دې شیدو کې وایي او بیا دا شیدې په منجمدې سي، په وچ سي، خیدک سي. دغه انفحه چې ده وایي دا که د مردار حیوان ده او په دې شیدو کې اوال سوه، نو دغه شیدې دا هم حرامې دي. اوس په دې کې بیا مسله دا ده چې دا که د مردار حیوان د انفحه چې دغه شیدې په منجمدې کېږي، پنیر ځینې په جوړېږي، دا که د مردار حیوان ده په دې کې د که مذبوح حیوان و، یعنی ذبح شوی حیوان و، یو حیوان ذبح سو د هغه څخه دا راوایستل سوه، بیا خو جایز د پروا نه لري. البته د غیر مذبوح حیوان په انفحه کې اختلاف دی چې دا جائز ده که ناجائز. د غیر مذبوح حیوان په باره کې د امام مالک رحمت الله علیه په نزد باندې او داسې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد دا پاک دی. هغه وایي اصل کې خو دا شدیدي فقط دغه شی مازی دا اثر پکښې ولوېدی چې دغه شیدې خیده کړلې او پنیر ځینې جوړېږي، او صاحبین وایي چې دا ناپاک دي، جائز نه دي. اوس نو دغه پنیر چې په دغه طریقه باندې جوړېږي، د خارج کوم پنیر راځي د هغه په ارتباط هم حکم داغه دی.
چې د صاحبینو په نس جائز نه دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمت الله علیه ما په نس باندې روا دی نو جائز دی شرعاً چې راځي اوس خارج څخه کوم پنیر نو پاغه کوم دغه مسله ده غالب رائے د علماو فتوا دا ده چې روا دی خو احتیاط په هر حالت کې احتیاط دی نو دا د میته په ارتباط احکام نو دا یو شی انما حرم علیکم المیتۃ حرام کړي د پتاسو المیتۃ مردار چې دا واجب ذبح باوجود یعنی چې ذبح باوجود لازمی وی واجب وی بیا په غیر شرعي طریقه باندې مړشي داغه ته ذبیحه میتوي مردار ودم او دوم شی چې الله تعالی حرام کړی دی هغه وینه ده د دم سره یو قید بل ارشودل کیږي دم مسفوح ځکه کوم وینه چې نه بهیږي هغه وینه بیا پاکه ده ورکوی حرام دی لیکن خپل په ځان کې پاک نو د دم سره و د دم مسفوح قید لګوي دا د دم مسفوح قید چې سره ولګي نو بیا یې مسله بالکل واضح وي ځکه بل ځای دا قید سره لګیدلی نه اوس نو دغه وینه چې بهیدون کې وینه وي درګون وینه وي دا وینه حرام ده چې کله د یو شی استعمال حرام وي نو د هغه شي خرڅول رانیول د هغه څخه نفع اخیستل دا حرام قاعده هم بخ کې بیان چې کله خرڅول رانیول او نفع ورڅخه اخیستل حرام دي نو د دغه شی وینې څخه استفاده دا په هر صورت کې حرام است او ګټه ورڅخه اخیستل په دې ذریعہ چې کومې پیسې لاس ته راځي نو دام حرام دي سړی بځان ورڅخه ساتي البته پښتورګي دام یو وینه ده چې جمع ده او توري دام یو وینه ده چې جمع ده دا روا دي مخکې دا مسله ذکر شو دومره مسله دا ده کوم وینه چې نه بهیدونکې وینه وي غیر مسفوحه وینه چې حیوان ذبح شي او بیا یې په غوښو کې نور وینه پیدا کیږي هغه وینه پاکه ده د کالی په ولړسول نو هغه کالی پاک بلل کیږي دا غرانګه د غماشي څخه چې کوم وینه وي او یا کټمل مچ او یا بل داسې حیوان چې غیر سائل وینه ولري چې وینه یې بهیدون کې نه هغه وینه هم کده سړی پر بدن یا کالو فاتسول دا وینه پاکه ده البته وای کدومره ډیره وچ بيخي لکه بهیدون کې داسې و یعنی یو غماش و یو شچاغ سړی اوخړی او بیا تامړه کړل نو دا وینه بالکل پر داغه لاسو باندې لڅ و بهیر وای پریولل یې پکار دی چې پریولل شي درېم مسله دا ده چې په اوس عصر کې چې مریض ته کوم وینه ورکول کیږي دغه وینه په شریعت کې څه حکم لري عمومي قاعده ګوري دا ده مخکې دا قاعده فقهاو یې شه ده چې هر هغه شی چې په خپل استعمال حرام وي او استعمال کې ناجائز وي خرڅول رانیول نفع او ورڅاخستل ګټه لاس تراوړل دا څلور سره حرام ولی اصل حرام دي اصل حرام سي دا څلور سره شان ورڅ حرام دا مسله شو واوري دا ډیره مهمه مسله ده ټولي مهمه دي خدا مهمه ده نو اوس تاسو ګوري په وینه کې دوی وجه د حرمت دي یو وجه خدا ده چې د وینې په حرمت قطعي آیات دادي د قران آیات چې دا حرامه نو یو خو حرامه ده دا یو خرابې ده بل دا وینه نجسه ده وینه نجسه ده یو په دې کې حرمت دي حرام والی دي یو په دې کې نجاست دي دا دوی وجه پکښ راځي نو چې کله حرام اسوله او نجس اسوا او نجاست نجاست غلیظه دي خفیفه نجاست نه دي دا دوی وجه درېمه وجه دا چې دا وینه د انسان د بدن جز ده او د انسان د بدن او د انسان د بدن د اجزا او احترام واجب دي نو که یو سړی د انسان د بدن به احترامي کوي حرام عمل کې د جز به احترامي کوي دا حرام نو گوا کې درې شان پکې جمع حرام ده نجاست غلیظه دي د انسان د وجود د بدن جز دي او د دې احترام دا په انسان باندې واجب دي د دې درو سره وجوه په اعتبار کا سړی وګوري
نو د دې ویني استعمال د دې څخه نفع اخیستل بل ته انتقالول دا ټول حرام. لیکن شریعت د ضرورت په خاطر باندې په اضطراري حالت کې چې یو سړی په اضطراري حالت کې وي او د یو صالح پو ډاکټر په ذریعہ دته دا اویل شي چې ستا وجود دی ویني ته ضرورت لري او بیل دغه ویني ستا د وجود نما او ستا وجود ګټه نشي کوي یا تا ته صحت نه درکول کیږي، په هغه صورت کې شریعت د دې اجازت ورکوي. لیکن هو په دې کې هم ګوري دا اجازت چې ورکوي هغه په دوه وجوبانی ورکوي. یو خدا چې دا وینه د انسان د بدن اخستل کیږي، په دې کې د انسان د وجود قطع او برید ناراضي چې یو ځای د قطع سي بیا د دا وینه جن راوېستل، بلکې دا داسې ده چې د یو فشکاری په ذریعہ باندې راوېستل کیږي او یو بل انسان ته لګول کیږي. نو په دې خاطر باندې دا د انسان د وجود قطع او برید ناراضي او قطع او برید د انسان د وجود دا حرام دي، دا جائز نه دي. په دې خاطر باندې شریعت یو جواز ورکي. دوم د دې د فار شریعت یو اصل اشری دا هغه اصل په وجه باندې دوی دلته اوس یو قیاس کی هغه دا چې دا وینه عین داسې ده لکه د انسان د وجود څخه د یو شی د وجود څخه شیدې راوځي، لکه څنګه چې دا شیدې د انسان د بدن سره راوځي او بلا پرې کېدلو قطعي راوځي او کوچنی شي، نو دام عین دغه یو شی ده. نو دغه وینه چې د انسان د وجود سره راوځي ورسته د انسان وجود دغه وینه پوره کوي. نو یو خدا ده چې په دې کې قطع او برید نه راغلی دا یو. دومره وجه دا ده چې دغه وینه چې راوتل د انسان وجود بیرته دا وینه پوره کوي، دا د انسان وجود دغه څخه خالی نه پاتې کیږي. دا یې دوا. دریم دا چې دا فقها قیاسي پر شیدو باندې چې شیدې هغه د شرعن روا دي او هغه عین یو وینه ده د انسان د بدن جز دي، فقط هغه سره ده و دا سپینه ده، هغه روا ده نه روا ده شریعت روا کړي، نو دا پر هغه باندې قیاسي. نو په دې خاطر باندې د شریعت د قانون مطابق دا غدرې وجه په دې کې راځي چې دا روا کوي. لیکن هو چون کې دا قطعي حرام ده، د حرام والی سره سره چروا کیږي یوازې یو حالت هغه د ضرورت حالت دی چې اضطراري حالت وي چې داخله کې د ایمرجنسي په حالت باندې تعبیروي، یعنی عاجل حالت. په دې خاطر باندې دا روا ده. اوس نو د دې په مقابله کې تاسو راواخی دا نور شان شتورګي سو د مثال په توګه سترګې سول یا د انسان د بدن بل عضو سول د دې ور کول په هیڅ صورت کې روان دي. یو خدا چې د انسان د بدن قطع او برید پکښ راځي، دوم د انسان د بدن د اجزاو به احترامي پکښ راځي، دریم دا چې د انسان بدن بیا هغه شی نسی پوره کولای، هغه شی بیا نه پوره کیږي، دا همیشه د پاره غولاړي. نو دا ټول شان د دې دلیل دی چې دا روا کیږي. نو په دې خاطر باندې دا روانه دي. پاتې سودا چې سړی دا وایي چې کزمړ سون ماسترګي پلاني تور کوي یا ازما غاښونه پلاني تور کوي یا پښتورګي پلاني تور کوي، دا حرام دي. وجه د دې دا ده چې د انسان بدن د انسان خپل ملکیت نه دی، دا د الله عزوجل د طرفه د تور کړل سوی دی چې د الله د قوانینو مطابق به استعمالي. کدی را ولاړی د بل په ملک کې صدقه کی دا جایز نه ده. بیا چې کله د انسان وجود دا د انسان د بدن سره روح ووتی شرعاً پر عام مسلمانانو باندې دا فرض ده چې فوراً د دې جسد وصل ورکی او کفن ورکی خاورته ورسی. دغه جسد چرل ټوټه ټوټه کول دا حرام دي قطعاً، دا جائز نه دي، دا روان دي. حتی چې فقهاو دا لیکلي دي کچيري یو چا یو مړی په اوبو کې پیدا کی، په اوبو کې پیدا کی، لا هم پر دې ژوندو خلکو باندې دغه مړی ته غسل ورکول واجب دي. الان کې هغه په اوبو کې پیدا کړي خو بیا مې واجب دي وربا، ولی وای دا د دې مړی پر دې ژوندو حق دی، هغه حق نه دی ادا شوی، دا باید ورکړي شي. دا دوامه مسله ده. نو الله تعالی فرمایي چې داغه شي الله وینه حرام کړی ده، کوم وینه چې بهیږي. دریم شی چې الله حرام کړی دی ولحم الخنزیر، د خنزیر غوښه دام الله عزوجل حرام کړی. ګوري دلته ولحم الخنزیر اویل،
یعنی د خنزیر غوښه یاد کړم اشاره و دې ته ده چې دا نور حیوانات څخه خو کله لحم څخه کار وانخسته سي د دې پوستکي و د دې څخه کار اخسته کیږي دلته لحم الخنزیر اویل دا مطلب چې دا لحم حرام دي نو اجزای ټوله وسره حرام دي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه د خنزیر د ټولو اشیاء منع راغلی نه د وړۍ څخه نه د چربي څخه نه د هډوکو څخه نه د ورېښتانو څخه کار اخیستل روا دي نجس العین دي البته یو حدیث کې راغلی دی چې د موچې د پاره کچیر د چپلکې په ګندلو کې د خنزیر د ورېښتانو څخه کار واخسته سیده رواج ځکه وایي د دې خنزیر ورېښتان ډېر کلک دي اوس خو دې ته ضرورت نشته دا یو حدیث کې روا دی او د خنزیر وجه دا لیکلې ده چې یو خدا نجس العین دی او بل ډېر بې غیرته دی وای په ټولو حیواناتو کې دا مزاج دی چې د سره خپل شذ ور سره نو بل حیوان نه پریږدي او د خنزیر دا عادت دی چې دی بل حیوان باندې راسي بل خنزیر شذ ور پریږدي نزغري او څوک چې وای خنزیر خوري دا غوم د عادت دی خپل شذ بل تور پریږدي خو نه به دی دا د خنزیر طبيعت وای چې خنزیر څوک خوري د خنزیر طبيعت په پکښ راځي سلام شي الله عز وجل بیانې وما اهل به لغیر الله او هغه شی اهل چې आवाज کړل سوی وي به پاغه باندې لغیر الله د الله تعالی نماشوا د الله د غیر د پاره आवाज پکښ سوی په قصد د تقرب نو هغه هم حرام دي جائز نه دي ما اهل به لغیر الله پدې کې بیا څو صورتونه دي یو صورت ادا دي یو سړی د الله عزوجل څخه ما سوا د غیر نو قربانیات کی د بت نو قربانیات کی د کوم بزرگ نو قربانیات کی د نبی کریم علیه السلام نو قربانیات کی یا د کوم ملک نو قربانیات کی دا حرام دي قطعی حرام دي دا یو صورت او په دې سره د غسړی د ایمان نوځي کافر کیږي دغه ذبیحه د مرتد ذبیحه ده شذ قربانی طلاق ده که چیرې یو حیوان د بل صفه نامه باندې یاد د مذهب ډیرو کتابونو دا حواله را نقل کړي تقریبا تر 50 زیات حواله دي مفسرین راخستي اول دا دی دا یو صورت دی دوم صورت دا دی چې یو سړی د غیر د تعظیم د پاره د غیر الله د تعظیم د پاره یو حیوان ذبح کوي د مثال په توګه د یو پاچا تعظیم کوي یا د یو بت تعظیم کوي یا د یو پیر تعظیم کوي مقصود د غوښو خوراک نه غوښي خوړل مقصود وي دا نیت په دې معلومیږي چې د غرض په دې کې دغه کس چې دغه د پاره دغه حیوان ذبح کوي د هغه تعظیم او د هغه عظمت قصد وي د غوښو خوړل قصد او غرض نه نو دغه قسمه حیوان دام حرام دی او په دې وجبم دا سړی د ایمان نه وځي بیضاوی دا عبارت را نقل کړی دی حاشیه د بیضاوی کې د شیخ زاده حشده دا عبارت ادا شراقستی دی فکل ما نودی علیه بغیر اسم الله فهو حرام هر هغه حیوان چې پر هغه باندې د الله عزوجل د نامه بغیر आवाज وکړي سیدا حرام دی وان ذبح باسم الله تعالی اگر چې د الله تعالی نوم باندې یاد کی خود د غرض او قصد عظمت او تعظیم د هغه کسوی چې داغه د پاره د حیوان ذبح کی حيث اجمع العلماء دی وايي په دا اعتبار چې علما جمع سوي دي لو ان مسلما ذبح ذبيحه کچير یو مسلمان یو حیوان ذبح کی وقصد بذبحه التقرب الى غير الله او په دې ذبح سره د الله څخه غیر د بل چا تعظیم غرض وو صار مرتدن دا کس مرتد وګرځیدي وذبيحته ذبيحه مرتد ذبیحه د مرتد ذبیحه ده ذبیحه د مرتد ذبیحه ده حاشیه بیضاوی دا یو حکم دی
ورسته بیا د شامی د رد المختار على در المختار عبارت را نقل کړي دي ذبح لقدوم الامير ونحوه یا ذبح لقدوم الامير ذبح د یو امیر دراتک په خاطر باندې ونحوه یا د دې په مثال باندې کواحد من العظماء لکه یو څوک د لوی کسانو څخه چې د هغه د تعظیم په خاطر ذبح وکي د مثال په توګه ناوې کور ترازی په پښو کې چرګ ور حلال کی یا پسور حلال کی او یا دې تور تنور يحرم دا حرامیز لانه اهل به لغیر الله ځکه چې پر دې باندې د الله څخه ما سوا د غیر تعظیم مراد نو بیا وایي چې ولو ذکر اسم الله اگر چې د الله عزوجل نوم باندې ذکر شوی واقره شامی وای پر داغه باندې فتوا مرکی جلد 5 صفحات 244 او ورسته شامی رحمه الله داغه مسله شرا وجدی بیا وای کچيري یو سړی د یو چا د تعظیم په خاطر باندې په دې اعتبار باندې په حلال کی چې د هغه تعظیم غرض دادی چې میلمستیا یو کی مقصود غوشی دی دا غرض یې غوشی دی د هغه سړی تبرک او تعظیم غرض نه دی فقط د حیوان ذبح کېدل د هغه یو اکرام کی نو یو سړی د بازار څخه یو من غوشی ورته راوړي دی د هغه اکرام کی صورت حلالي وای دا به جائز بلکې سنت عمل دی ځکه چې دا د ابراهیم علی السلام سنت دی چې هغه د ملائکه علیهم السلام د پاره د کور څخه پوښسوي ګلګي ورته راوېست نو وای دا به جائز دی خو بس غرض دادی کده یو چا په دې ذبح کې مقصود غوښ نه وي دا غسړی تعظیم غرض وو بیا دا جائز نه دی کې مقصود دا غوښ په خول و چې بیا د تور پخې البته یو اعلی غوښ ور پخې د دې د پاره چې د شی کراب وسی صورت حلالي نو بیا دا سنت عمل دی دا به جائز دی و دې کې بیا منع نشته دا دوم صورت دریم صورت دا دی چې یو سړی را ولاړ شي د یو حیوان غوړ یا لکی یا کومبل ځای ور نشانی کړي یا یو غوړ پری کی یا لکی یا بل ځای ور پری کی او بیا دا د یو چا په نامه ونوموي چې دا د فلانی بابا دروژ دی او یا دا د فلانی حضرت پر نامه باندې خوشی دی نو په دغه صورت کې کدی د هغه کس تقرب غرض وي او د هغه په نامه باندې د حیوان لکی دغه عمل حرام دی او دا د غیر الله پر غیر شرعي طریقه تعظیم دی دا جائز نه دی ناروا عمل دی دا کار به دی پریږدي په شریعت کې دغه حیوان ته چې د بت پر نامه یا د کومپری زیارت پر نامه پریښو درسي او دی د هغه څخه استفاده نه کوي دغه ته په شریعت کې یا بحیره یا سایبه وای سایبه هغه حیوان و چې د بوتانو پر نامه به مشرکانو پریښو دی بیا به نه د هغه شی دیل وشلې نه به هغه خرڅاوه نه به قرباني سپریدل بلکې د هغه سره دغه سي معاملات د خپل بت به عزتي یا د زیارت یا د پیر به عزتي بلل لکه عام طور چې اوس بعضی جاهل مسلمانان په ځینو علاقو کې د پیرانو په نامه یا د زیارتونو په نامه باندې حیوانات پریږدي او یا هندوان د بوتانو په نامه باندې پریږدي نو دیره ولاړی دغه شی چې د هغه په نامه باندې پریږدي دغه فعل حرام دی خو نفس دغه شی خو ژوندۍ دی نو دا نه حرامېږي اوس کدی را ولاړ سول بیا دغه شی واخی و د زیارتو کې و د زیارتو ملنګانو ته ورکې چې اختیار استاد بالا ستا خوښه د ارسجی په کوله دا مجاورینو ته او یا مثلا د دې بت و مجاورینو ته ورکې نو دغه شی د هغو ګرځي بیا دغه شی کچا دغه ملنګانو سره نیوي یا د مجاورینو سره نیوي دغه شی حلال دی په دې کې بیا حرمت نشته ځکه دا حلال سوی نه دی البته کراهیت پکشي کړي یعنی شدا د سړی دی نه جنرانی سي دا تاوان پکشي کړي او دغه بیا په شریعت کې حرام دي تاسو راوړوي سورته مائده آیات نمبر 103 سورته مائده به ان شاء الله العزیز شپږمه سپاره یا اومه سپاره آیات نمبر 103 الله عز وجل فرمای وما جعل الله من بحيره
نه د ګرځولې الله عز وجل حرام من بحیرة کومه بحیره الله عز وجل بحیره نه د حرامه کړي بحیره هغه حیوان ته وایي چې شیدې د بت پر نامه باندې وقف سي او د استفاده نه دي کوي ولا صائبه او نه الله عز وجل حرام ګرځولې د صائبه کومه صائبه به هغه دابه ته وایي چې د بت پر نامه باندې وقف کړل شي ولا وسیله او نه الله عز وجل وسیله حرام ګرځولې وسیله به هغه وشه بولی چې مسلسل وشان وزیږوي په مابین کې نر اولاد پیدا نه کړي بلکې وشان یې زیږوي دته به وسیله وای ولا حام او نه الله عز وجل حام حرام کړی دی حام به هغه نر وشتوای چې د خاص عادت د یو وشي سره یو ځای سي او بیا د بوتانو پر نامه وقف کړی سي دام الله عز وجل حرام نه دي ګرځولي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب لیکن هغه خلق چې کافران دي هغه پر الله درواغ وایي چې دا د الله تعالی طرف ته منسوبه او دا وایي چې الله تعالی مشتري امر کړی واکثرهم لا يعقلون اکثر عقل نه لري یقیني دغه اعمال چې کوي دا اکثر به عقلان وي تاسو کله هغه د عقلي اندازه وګوري ډیر زیات به عقلانی خبرم نه پیږي دا دریم صورت څلورم صورت بعض هغه شان دي چې هغه د بت پر نامه باندې یا د زیارت یا د پیر په نامه باندې نظر سي د مثال په توګه په جنو علاقو کې پاکستان کې په جنو علاقو کې داستا ممکنه ده دلته به هم په جنو علاقو کې وي پر بعض زیارتونو باندې میټایان او یا د میټایانو سره ورته دغه سنور شان دا نظر سوي الته ایشودل کیږي یا شمانو یا نور دغه شان ور باندې ایشودل کیږي عین دغه رواج دا په اصل کې د مشرکانو او هندوانو دی هغه د خپل بت د فارزینی داس شان دي د بت مخته دغه خوراکي شان پراته وي او دا په حقیقت کې د هغه بت پرستانو کارو چې د ابراهیم علی السلام په زمانه کې و چې د دې بوتانو مختبه د خوراکي شان شي ځینې دغه سي نظرونه چې په ځینو علاقو کې یا د زیارت باندې یا د پیر په نامه باندې شودل کیږي او یا یې دغه کافرانو مشرکان د خپل بوتانو په نامه ایږدي دغه نظرونه هم د غیر د عظمت او تقرب د پاره شودل کیږي د دې حکم عین دغه حکم دی لکه څنګه چې د هغه حیوان حکم دی چې د غیر د عظمت او تقرب په خاطر باندې ذبح شي نو دا حرام دی خوراک هم حرام دی اخستل هم حرام دی جائز نه دی سړی به د دې ځان ګوري دا حکم بیا قیاسي حکم دی ځکه چې حیوان د عظمت او تقرب د پاره دی یو چا د پاره ذبح کېدی حرام او دا مغس حرام دی غیر مقیس علیه دا مقیس نو دام حرام په دې ارتباط باندې بحر الرائق ش تفصیل را نقل کړی دي او هغه دا ټول جزئیات راخستي دي چې یا شالونه پر دې باندې ایشودل کیږي د نظر او نیاز د پاره یا میټایان یا شمان یا دا غربتیانی یا عطرونه دا ټول حرام دي د دې استعمال جائز نه دي دې څه سړی ځان ګوري پنځم صورت دا دی چې الله عزوجل دلته بیان کړی دی ګوري دا څلور شان ذکر سول میتا دم لحم الخنزير او ما اوهل به لغیر الله پنځم شی الله بیانې فمن يضر غیر باغ کڅوک مجبور سو غیر باغ په داسې حال کې چې سرکشي کوونکی نو بغاوت یې نه کاو ولا عاد او نه عادت ګرځونکی او عادت یې نه ګرځاو فلا اسم علیه فغبن ګنا نسته دا پنځم صورت دی پنځم صورت دا دی چې د حرام شي استعمال بیا په کوم صورت کې روا دي یعنی دغه میته خړل کم وخت روا دي دا غرنګ مثلا وینه کم وخت جائز ده دا مسله خلاتیرس لحم خنزیر کم وخت روا دي ما اوهل به لغیر الله په کم وخت کې روا دي د دې د لپاره یو صورت شریعت استثناء کړي هغه دا چې کوم څوک وای مجبور شي یعنی داسې حالت د راشي چې د نور مرګ ته نږدې دی او د مرګ اوس د په ګمان یقیني او غالب دی په دغه سی وخت کې شریعت د تجاوز ورکړي
چې دای د دغه شانو څخه خوراک وکړي، لیکن و په دا شرط غیر باغین چې دای به در حد تجاوز نه کوي، یعنی اوغه اندازه چې په هغه باندې د مرګ راګرځي، یو ګوله یا دوی ګولې چې د مرګ پر راګرځي، ولا عادن او بل دا چې عادت یې نه جوړي، خوند به هم نه پر اخی چې د خوند پاره خوري، فلا اسم علیه، نو پر دغه سړي باندې ګناه نشته. مطلب دا چې دا شی حرام اوس هم دی، فقط موږ دغه حرام کار په کول دی رانیسونه، یعنی د فارض موږ د خوا دغه قانون دی چې دی نه رانیسو، نو حرام کار کړی. ان الله غفور رحیم، یقینا الله عز وجل ورب بخښونکی او مهربان. اوس نو دغه چې د حرام شي استعمال دا د ترواسو دا 15 شرطونه تفسیر ابن کثیر او قرطبی جساس رحمت الله علیه راخستی. اول شرط وایدا دی چې حالت د اضطرار بوي، د مجبوری حالت وي، او د مجبوری حالت هم هغه معتبر دی چې غالب دای یا یقیني داوي چې کدی دا کارونه کینو دی بمري، دغه حالت د اضطرار دانه چې ما زلژنه کی تبه سوي بس بیا دی ته آماده، یا دانه حالت د اضطرار وي. یاو دوم شرط دا دی چې په دغه حالت د اضطرار کې بل شی موجود نه، بل به هیڅ شی موجود نه، او یا به دغه شی ته ما سوا بل شی د ته فائدہ نسی رسولای، لکه دا د ویني ورکړ، یعنی بل شی به کار آمد نه وي یا به موجود نه وي، دا دوی خبرې پکښې کی. دریم شرط دا دی چې د دې مریض او یا دغه مجبور انسان شفا او یا د مرګ راګرځیدل به یقیني وي، یقیني. دا دریم شرط چې دغه مریض به په دغه کار باندې چې دا وینه ورکول کیږي دا د شفا به په دې یقیني وي، یعنی عادتاً به یقیني وي. یو په حقیقت خو الله تعالی خبر دی، خو عادتاً چې عموما نه کیږي، عادتاً به دا یقیني، او یا دغه انسان د مرګ راګرځیدل به عادتاً یقیني وي. دا دریم شرط. څلورم شرط چې د دغه دوا یا دغه شی د استعمال څخه کدی دا وینه اخلي او کداغه حرام خوري، د دې د استعمال څخه به لذت مقصود نه، خوند اخیستل به مقصود نه. پنځم دا تر ضرورت زائد به یو زرم نه استعمالي. دا 15 شرایط که موجود و نو بیا دغه شانو استعمال حلال او ګناه ور باندې نشته، یعنی ګناه ور باندې نشته. او کچیر دا نو موجود یا مثلا 2-3 شرط پر ځای و 2 نو پر ځای، په دې کې بیا د علماو اختلاف دی. یو ډول علما دا وایي چې دغه شی استعمال به حرام دی، جائز نه دی، سړی به نه استعمال. لیکن بل ډول فقها وایي کبل فرض حلال دوا نه پیدا کېدل او په حالت د مجبوری کې چې 2 شرط یا 3 شرط و 2 نه و، په دې 15 شرطو کې 2 ستا یا 3 ستا، 2 نسته یا 3 نسته، وای په دغه سي حالت کې د حرام دوا د حرامي دوا استعمال روا دی، یعنی خوراک خو روا نه دی، فقط د حرام دوا استعمال اول روا دی. عالمگیری پر دې فتوا مر کړي، جلد 5 صفحه 355. اوس نو دغه اخیری مسلې څه چې کبل فرض داسې حالت رالی او سړی داسې مریض دی چې دغه سړی مریضي بیل دغه چې یو حرام شی د استعمال نکړي دی نه جوړیږي، په دغه صورت کې علما فتوا ورکړي چې د سړی ته دا جائز دی چې استعمال وکړي. لیکن و دغه 15 شرایط چې موږ ذکر کړ په دې کې به 2 یا 3 خامخای 2 یا 3 شرط به خامخا پکښې کی. او اوس نو د دې په ارتباط باندې عین دغه د خارجه چې کومه انګریزي دواوی راځي د دې حکم هم بالکل واضح شو. د دې حکم بعینه دا رقم دی لکه هغه د شامپو د صابون، که غالب داوا چې په دې کې به دغه مردار شان استعمالیږي، غالب داوا اکثریت داوا بیا استعمال جائز نه دی، او که غالب داوا چې یا به هغه پکښې کم وي یا به نه وي،
نو بیا پروا نه لري استعمال روا دي جائز دي البته احتیاط په هر حالت کې احتیاط دی دا جلا مسله ده راسي ترجمه ته وګورئ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله نو موږ فقط دغه څلور حرام کړي دي نور مونږ دي حرام کړي د دې د اعتقاد مطابق حصر اضافي دي فمن اضطر غیر باغ نو بیا هم د اسانی د فارمو د انسانانو سره دا کړي دي فمن اضطر نو څوک چې مجبور شي د لوږې څخه غیر باغ په داسې حال کې چې تجاوز نه کوي په خوراک کې ولا عاد او نه عادت جوړوي او نه خوندور باندې اخلي فلا اسم علیه نو د دغه شانو په خوراک کې په د باندې ګناه نشته ان الله غفور رحیم یقینا الله عز وجل پر بخښون کې او پر مهربان دی چې د ګناه پر شی بیا هم تاسو راټینګ نکړاس ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ان الذين يقينا اغكسان يكتمون چې دوی پټوي ما هغه مزامین انزل الله چې الله را نازل کړی دي من الكتاب د کتاب څخه ويشترون به ثمنا قليلا او اخلد دې په بدله کې ثمنا قليلا لږ سامان یعنی دنیا اولئک دغه خلق ما یاکلون دین خری فی بطونهم فخپلون سن کې الا النار مگر اور ولا يكلمهم الله او خبر بنکی د دوی سره الله عز وجل یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې ولا يزكيهم او نبدي پاکوي ولهم عذاب عليم د دې د پاره دردناک عذاب دی ان الذين يكتمون ما انزل الله په دې آیاتو کې به الله عز وجل د دې يهودانو یو بل بدی بیانې او د مشرکانو یو بل بدی بیانې ربط د دې آیات د دې د مخکنی آیات سره په مخکې آیاتو کې الله تعالی د هغه حرام شانو یادونه وکړل چې پستور ګلیدل کېدل اوس به د هغه حرام شانو یادونه کوي چې محسوسات نه دي بلکې باطینی شان یعنی مخکې د هغه محرمات یادونه وسول چې محسوسات و اوس د هغه محرمات یادونه کوي چې هغه محسوسات نه دي بلکې عملاً خلق کوي پستور ګونه دي دل کې او باطینی شان نو د هغه حرام یادونه کی د مثال په توګه د يهودو په علماو کې دا مرض وو چې د عوامو څخه به پیسې واغستې رشوت به واغستې د هغوی د مزاج مطابق به غلطه فتوا ورکړه هغه چې به څنګه ویل چې ما د پاره دغه یو مسله را وباسه دغه د هغه د پاره هغه سي مسله را استله دا د يهودو د علماو یو عادت نو هغه به پیسې ورکړي او یا به د تورات حکم د هغه د مطلب مطابق ورته تحریف کړي او د تورات حکم به هغه سی ورکړي څنګه چې به د هغه غوښتنه په دغه عمل کې اوس د نبی کریم علیه السلام د امت علماو ته تنبیه ده او هغه ته بیرونه ده چې تاسو دغه سي اعمالو څخه اجتناب وکړي ځکه چې دا سي نه خدا نه خسته چې د کوم نفسانی غرض په خاطر باندې د حق د اظهار په بیانولو کې کوتاهی وکړي او پټي مولانا حسین علی رحمه الله یو ډیر لوی مفسر دی هغه یو بل ډیر باریک رابط بیان کړي چې دلته الله عز وجل علما او ته یو تنبیه ورکړي چې ګوري د مخ کې چې کم شان حرام ذکر سول په دې کې ډیر عوام وای مبتلا دي او ډیر خلک به په دې اخته که تاسو دا مسائل بیان کړل نو طبعا به خلک مخالفت د سره وکي نو تاسو دغه مسائل وای مپټوي ځکه دا دونه خطرناک ګناه لري نو هغه وای علماو ته تنبیه په دې ده چې دا د خلکو ځینی شان په دغه کې چې عوام مبتلای دا د خلکو محبوب شان ګرځیدلی دي اوس خلک دا د عقیدې او د دین غني کتا پر دې باندې رد وکي نو دا ردول اګران کار دی فهم دغه احکامات پټنه کوي چې دا ردول اګران کار اسانه مسائل خو ارڅوک بیانې چې د منځه فرائض دغونه دي دا او داسه فرائض دغونه دي چې تا د خلکو د عقیدې اصلاح وکړل چې خلک په یو ګناه کې مبتلا دي تا جن را وګرځول دا تا د هغه د اصلاح د پاره داسې کار وکړي چې پر هغه بد لګي
ولې هغه ټول وخت په دې کې تیر کړی دی. نو دا بلا محاله ستا دپاره ګرانه مسله خو ته به دا نه پټوې بیانوې به ولو که دا ګرانه مسله که دې دغه مسله پټه کړه نو سزا به درکول کېږي. لمانځه مسایل خو هر څوک بیانوي خو داسې ګرانه مسله نه د خلکو خام نه بدي. د خلکو په مقدساتو کې کار ودرلودي واره کار خرابېږي. په مقدساتو به کار نه لري. نو الله وایي یا دا مقدسات به بیانوي ورته که د کار نه بدرلودي بیا کار خرابېږي. ولې یو عمل به کوې 4 سزاوې به ویني. که دې دغه کار وکړي دا د دین مسائل دې پټول چاته دې نه بیانول په دې خاطر چې سبا یو دوابي مابي ټاپر اپسې ونه لګېږي. که دې په دې خاطر باندې حق مسائل پټول 4 سزاوې به ویني. غوږ ورته نیسئ. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب یقینا هغه کسان یکتمون چې پټوي ما هغه مضامین انزل الله من الكتاب چې الله عز وجل را نازل کړي دي د کتاب. یعنی الله عز وجل چې کوم احکامات را نازل کړي دا آیاتونه د يهودو په باره کې ما مخکې درته ویل چې ټول مفسرین وایي چې حکم عام دی یعنی ټولو ته شامل دی. که مسلمان کافر چې دا کار کوي دا سزا به ورکول کېږي. البته مسلمان دایمي جهنم ته نه ځي. ویشترون او د دوی د خیانت په معاوضه کې او د دې خیانت په معاوضه کې ویشترون اخلی به په دغه سره یعنی په دغه عمل سره چې د احکام پټوي ثمنن قلیلا لږ سامان یعنی دنیا اخی دنیا خو د لږ سامان. اولئک دغه خلک ګوري عمل خو دغه عمل کوي چې د الله احکامات پټوي نه بیانوي سزا ته ګوري. اولئک دغه خلک ما یاکلون نخوري په بطونهم فخپلو نسونو کې الا النار مگر اور. دا خلک خپل نس ته اور اچي چې په دغه خاطر باندې د خلکو ته پیسې لاس ته راوړي دا د جهنم اور په حقیقت کې اچي. یاو ولا یکلمهم الله خبر بنکی د دوی سره الله عز وجل په لطف او مهرباني. الله به د مهرباني خبرې سره نه کوي. یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې دا دعا ولا یزکیهم او الله عز وجل به د دوی تزکیه نه کوي چې معافي کې د ګناهونو ورو بخشي دا به نه کیږي. دا درې ولهم عذاب الیم او د دوی د پاره دردناک عذاب دی. دا 4 کله دا عمل کاوه دا 4 سزا به ویني. عمل به یوي سزا به 4. نو دا الله عز وجل د عذاب به رفکار د مخلوق د خبرو باید سړی خیال ونه ساتي. په شریعت کې د احکامات بیانول طبعا په خلکو کې به مزاج وي. یو ډله خلک به په دې کې یو څه منافع او ګټي د لاس ورکی هغه به خبرې کوي ته به دا مسائل بیانوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت په دې مسائل خبر کړي دي. هغه دا بیان کړي دي. دا ټول عادات او رواجونه په مشرکانو کې و پیغمبر علیه السلام بیان کړ او د پیغمبر علیه السلام سره د دغه شانو په مقابله کې داغه څه مقابله وشو. دا ورته ویل سول ساحر، دا ورته ویل سول جادوګر، دا ورته ویل سول لیونی، دا ورته ویل سول شاعر، دا ورته ویل سول چې د وطن ویستل سي. هر مشکل ورته پیښ شوی. خدا مسائل بیان کړ او د دې په ارتباط پیغمبر علیه السلام فرمایي کل الحق حق خبره کوا ولو مرن کڅام ترخی. حق خبره کوا ولو که ترخی یعنی ولو که د ځینو خلکو پر مزاج به دا خبره بده ولګیږي خو ته حق خبره کوا. مطلب په حق اندازې کوا څوک مو پذیروا ما د چا به عزت پکښ کوا خو مسله حق بیان ک حق مسله بیانوا. فرمای ولا تخافوا فی الله لومۃ لائم او د خدای د دین په مسائلو په بیانولو کې د ملامت کوونکې د ملامتیا مبیره یعنی دا زړه بلانه څنګه دا مېړې بجلانه خوري کړه د وسو خبرې کې دی ام بخپل مسائل بیانې. دا شرعي مسله ده. د مسلمانانو اخلاق د مسلمانانو عادات د هغوی عقاید ورسې کول دا د مسلمان ذمہ داری ده. د یو مسلمان عالم چې دا کار وکړي. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. اولئک الذین دغه خلق شي دي. اولئک دغه خلق چې دغه عمل کوي چې د مخ کې ذکر سو. الذين اغه کسان دي اشتروا الضلاله چې دوی اخسته د گمراهي بالهدى د هدایت په بدل کې هدایت ورکړي دي. والعذاب او عذاب بالمغفرة د مغفرت په بدل کې. نو کوم شي دي اصبرهم چې ډیر صبر ورکړي دي دوی تعالی النار پر اور باندې. دا ما چې دي دا استفهامیم دي او ما تعجبیم دي.
یعنی فما اصبر څومره صبر ورکړی دی دوی لره علی النار پر اور باندې، یعنی څه عجیب صبر یې کړی دی پر اور باندې. یا کوم شی دی چې دوی پر دې اور باندې دغه صبرناکه ګرځولې دي چې داغه باوجود دغه عمل کوي او دا عذاب ځان ته حاصلې. اولئک الذین اولئک دغه خلق الذین هغه کسان دي اشتروا الضلاله چاغوی اخسته د گمراهی په دنیا کې بالهدى د هدایت په مقابله کې والعذاب او عذاب بالمغفرة د مغفرت په مقابله کې په آخرت کې. یعنی په دنیا کې خو د هدایت پرې شو دی گمراهی واخسته، په آخرت کې به مغفرت پرې دی عذاب به واخ. فما اصبرهم نو افرین په دې همت، فما اصبرهم نو عجیب صبر کړی دی دوی علی النار پر اور باندې. فما عجیب اصبرهم صابران ګرځولې دوی دغه کار علی النار پر اور باندې. یا کوم شي صابران ګرځولې دوی پر اور باندې، دا ما تعجبیم دی استفهامیم دی دواړه سي کیږي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك دغه بأن الله يقينا الله عز وجل نزل الكتاب نازل کړي دی کتاب بالحق فحق سره. وإن الذين يقينا اغكسان اختلفوا چاغوي اختلاف کړي دی في الكتاب فكتاب کې لفي شقاق بعيد، لفی شقاق فبدبختی او اختلاف کی دی بعید بیخد دیر لري. ذالک یعنی دغه ټولی مذکوره سزاوی، دغه ټولی مذکوره سزاوی چې دوی ته په دې اړه بیان سوی د دې وجه ده بأن الله چې یقینا الله عز وجل نزل الكتاب کتاب نازل کړی دی بالحق په حق سره، یعنی الله د احکامات حق نازل کړي نو کې څوک مخالفت کوي خامخا به دا سزا ورکول کیږي. دا څنګه د چې دا الله تعالی قانون کوم معمولی قانون دی، بلکې دا الله په حق نازل کړي چې په حق نازل کړي دي نو مخالف ته ضرور سزا ورکړي. وان الذين يقينا هغه کسان اختلافو چاغوي اختلاف کړي دي په کتاب په کتاب کې د ځان احکامات بیانې احکامات د کتاب پټ کړي دي لفی شقاق اغوی پزید او بدبختی کی دی بعیدن لری، یعنی د ډیر لری ځای څخه لا د دوی اختلافات پکښ روان دي. بعید په معنا باندې د کبیر هم دی، د عظیم په معنا هم راځي. نو پرداس عمل به ضرور دی مستحق د عذاب ګرځي. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. د دې ځای څخه د سورۃ بقره دریمه حصہ شروع کیږي او دا حصہ دریمه حصہ دا بیا پر دوه حصو باندې تقسیم ده. اوله حصہ یې څلور باب راځي پکې تر 195 آیات پورې او په دې کې بیا الله صفات د مجاهد ذکر کړي. 15 صفات د مجاهد د عقیده سره اړه لري چې هغه نو دادي چې آمن بالله یا والیوم الاخر دعا والملائکه درې والکتب څلور والنبیین 15 او 15 بیا د اندامو او اعمالو په ارتباط بیانې چې دا بیا د ورسته را روان دي چې وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین. او بیا ورسته درې قانون بیانې، درې مکمل عمومي ضوابط بیانې. اول په 128 کې، دوم قانون بیا په 109 کې، دریم بیا په 103 آیات کې بیانې. دا د سورۃ بقره نصف دی، پر دې ځای باندې سورۃ بقره نیمه ته رسیدلې ده. او دغه ځای څخه بیا ابواب البر شروع کی، یعنی د نیکی ابواب. نو ګواکې د دې څمخ کې د ټول کلام توجه او د دې ټول آیاتونو رخ دا د منکرینو یهود او نصاراو طرف ته متوجیو، دا هغوی خباستونه، دا هغوی د دین سره دشمنی دا یې تفصیلی بیان. په بعضې ځایو کې د کلام رخ بیرته مسلمانانو ته اوښتي، په مجموع کې د کلام رخ د دې طرف ته. اوس بیا د کلام رخ مسلمانانو ته دی، په ضمن کې به د دوی ځینې خباستونه بیانوي، خو د دې کلام رخ د دې صورت تر پایه پورې مسلمانانو ته دی. او دې ته ابواب البر وایي. ابواب البر معنا دا چې د نیکی افعال دی. بر هغه خصلت ته وایي چې ښه خوی او ښه عادت او ښه عمل وي.
نو ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق. دا الله عز وجل د يهودانو یو خباثت بیانې چې دا نه د نیکی چې تاسو بس پر مسلمانانو اعتراضات کوي چې ولې مخ د بیت المقدس څخه وکعبه ته واړو، او دا موضوع مو دومره درانه نیولې ده چې ټول دین مو بس داغه د قبلې یو طرف بل طرف ته اړول بللی دی او پر مسلمانانو اعتراضات کوي. نو دا نیکی نه ده. اصل نیکی خدا ده چې سړی په خدا ایمان ولري، په آخرت ایمان ولري، په ملائکو، په کتابونو، په نبیینو ایمان ولري. یعنی تاسو یو معمولی خبره ولې د دین اساس ګرځوي، د دین عمده مسائل پاتې دي پاغو کې سر نه ګرځوي، پر معمولی خبره مو اختلاف سره شروع کړی دي. نو دا نیکی نه ده، دا دینداری نه ده. د دې ځای څخه تقریبا بیا د دې صورت تر پایه دا ټول شرعي احکام چې انسانیت او ضرورت لري دا بیانې. خو د شریعت عمده احکامات چې دي هغه درې دي. یو عقاید دي، په عقایدو کې د ایمانیات ټول راځي چې دې ته دوی مؤمن به وایي یا معتقدات ورته وایي. دوم احکامات دي چې هغه بالمنځ دي، روژه ده، حج دي، زکات دي، د دې مربوط مسائل. او دریم اخلاق دي. ټول دین دغه درې شعبې دي، عقاید او دغه رنګ احکام، اخلاق. په احکامو کې بیا معاملات هم ځینې کسان راولي، معاشرات هم راولي، دا ټول. او ځینې بیا معاشرت په اخلاقو کې داخلي. خو دغه درو شعبو دا یې هغه عمده شعبې دي او هر شعبه بیا په ځان کې جزئیات لري. نو تقریبا د دې صورت تر پایه پورې را روان دغه مسائل بیانېږي. اول دواره په ابواب البر کې قصاص بیانې، وصیت بیانې، روژه بیانې، جهاد بیانې، حج بیانې، د الله په لاره کې مال مصرفول، د حیض مسائل، نفاس، د یمین مسائل، د طلاق مسائل، د نکاح مسائل، د عیدې مسائل، د مہر مسائل، د جهاد یادونه، د الله په لاره کې بیا مال نه پکه کول، معاملات، خرڅلا او راکړه ورکړه، د شهادت احکام چې څوک څنګه شاهدی ادا کی. بس دغه د دې صورت تر پایه بیانېږي. دغه ټوله به د دې عمدت درو کلی قواعد او جزئیات دي چې دا بیانېږي. نو تاسو ته ترجمه ته ورژونئ. لیس البر نیکی نه ده اندا تولو چې تاسو وګرځوي وجوهکم خپل مخونه قبل المشرق والمغرب، و طرف ته د مشرق والمغرب یا د مغرب. دا نیکی نه ده. ولکن البر من آمن بالله، ولکن البر لیکن نیکی من اغا څوک دی آمن بالله چې په خدای ایمان راوړي. بس دا نیکی ده. والیوم الاخر د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړي، والملائکه په ملائکه باندې، والکتاب په کتاب باندې، والنبیین او په انبیاء علیهم السلام باندې. ولکن البر لکن دا د حروف مشبہ بالفعل څخه دي. اسم منصوب خبر مرفوع غواړي، البر یې مبتدا ده. بر دا نیکی د مصدر دی او دا وصف دی، وصف محض دی. او من آمن ذات خبر کا ذات وی او عد حمل یې پر وصف محض باندې روانه دی. نو دلته دا دغه لپاره خبر ګرځیدلی دی، دا جائز نه ده. د دې لپاره بیا د نحوی په قانون کې درې جواب ورکړي چې دلته د من آمن څخه دا مراد دی چې ولکن البر من آمن، یعنی من صاحب البر، دا صاحب اضافت به ورته وشي. و دا برته بیا به پر دې باندې عطف شي. او یا به د من آمن څخه مراد یعنی من البار، بار جنی واخت شي، بار به وصف معزات ور باندې عطف شي. او یا به بر من آمن دی چې ولکن البر بر من آمن، بیا به نو بر مصدر شي، نو بیا به یو د بل حمل شي. ولکن البر یقینا نیکی من دا هغه چا د آمن بالله چې په خدای ایمان راوړي، د الله تعالی پر ذات او صفاتو یې ایمان راوړي وي. په ذات او صفاتو کې د الله تعالی سره هیڅوک شریک نه ګرځي. والیوم الاخر د آخرت په ورځ باندې، د آخرت د ورځې پر راتګ ایمان لري. والملائکه او په ملائکه باندې ایمان لري چې دا د الله تعالی فرمان بردار مخلوق دی، نورانی مخلوق دی، د ګناه څخه معصوم مخلوق دی، د خوراک چې شک او انساني شهوات څخه پاک مخلوق دی، نه نر دی او نه ښځي.
والکتاب د الله تعالی په کتاب باندې الف لام د پاره د استغراق دی، یعنی پر ټولو کتابو باندې ایمان لري، والنبیین او پر ټولو انبیاو ایمان لري چې دا د الله تعالی د طرفه را نازل شوي کتابونه دي. ولو که یو په احکاماتو کې د یهودانو تحریف او تغییر کړی دي، په ټولو انبیاو ایمان لري. دا عقاید شو. او دا غرنګ نیکی د هغه شخص ده وآت المال شور کوي مال علی حبه سره د محبت د دې مال سره ذوی القربا وخپل قریبان لره والیتاما یتیمان لره والمساکین مساکین لره وابن السبیل او مسافر لره والسائلین غشتونکو لره وفي الرقاب او څوک چې په غاړه کې وي واقام الصلاه تبل حکم کې وآت المال او دا غرنګ نیکی د هغه چا ده، یعنی نیکی په حقیقت کې هغه کار دی. وآت المال چې ورکوي مال علی حبه، علی حبه درې مطلب دی. دا د هی ضمیر بیا راجی وی مال، یعنی دای مال ورکوي علی حبه سره د محبت د مال، چې د دې خپل مال سره محبت هم دی او بوراوړی نه ورکوي بلکې اعلی شی ورکوي. دا د هی ضمیر به مال تراجی او یا به دا د هی ضمیر بیا راجی سی و د لفظ الله ته، یعنی دی ورکوي مال علی حبه سره د دې چې د الله سره محبت دی، یعنی د خدای په خاطر ورکوي بل غرض نه لري، ریا نه لري. او یا به دغه د هی ضمیر راجی سی و د مال ته دغه اتیان ته چې د اتا د باب فعل به قربانی قرینه مصدر به اتیان، یعنی دی ورکوي دغه مال علی حبه سره د محبت په د دې ورکړي، یعنی په دې ورکړه کې د دې زړه بیا درد نه کوي چې کش کې مینه وای ورکړي، زړه دک نه قربانی کوي. دا درې سره مطلب سي کېدای شي، یعنی دی ورکوي مال علی حبه سره د محبت د دې مال سره، یا سره د محبت د دې ورکړي، یا سره د محبت د الله تعالی سره. ذوی القربا قریبان لره چې حاجتمند وي، دا قید بو سره لګوي، یعنی کچیر هغه حاجتمند نه وي نو بیا ضرورت شي. والیتاما یتیمانو ته ورکوي چې نادار وي ځکه چې هغه لري بیا ضرورت نه لري. والمساکین او نور مساکین ته ورکوي. وابن السبیل او مسافر ته ورکوي چې خرچه اخلاص سوي وي، کې خرچه ونه بیا ضرورت نه ورته لري. والسائلین او مسکینانو ته ورکوي د مجبوری په خاطر سوال کوي. والسائلین سوال کوونکی چې د مجبوری په خاطر باندې ستاسو سوال کوي. وفي الرقاب او هغه خالق چې غلامان وي. وفي الرقاب یعنی للفق الرقاب د غاړو د خلاصولو د پاره. دا د غاړو خلاصول دوه قسم دي، یا بندي د بند پر اخلاصي اغم بندي دي، او یا یو غلام د غلامي په آزادي. وفي الرقاب او د خلاصون د پاره د بندي یا د غلام د هغه شخص د نیکی د واقام الصلاه چې المنځ قائمي، وآت الزکات چې زکات ورکوي مقرره. والموفون بعهدهم او هغه کسان چې دغه عقاید او د اعمال سره سره د صفات هم لري. والموفون او پرکون کې بعهدهم په خپل وعده باندې اذا عاهدوا چې کله وعده کړي، او نیکی د هغه چا ده. والموفون چې هغه پرکون کې، یعنی هغه کسان چې د عقاید او اعمال سره سره د صفات هم لري. والموفون چې پرکون کې بعهدهم په خپل وعده باندې اذا عاهدوا چې کله وعده کړي وي پر یو امر جائز باندې، ځکه پر ناروا امر باندې بیا وعده سړی باید نکي پورا، نو دا صفت هم لري. مفسرین لیکي چې یوازې د دې قریبانو او د دې محتاج خلکو حق په دې نه ادا کیږي چې سړی زکات ورکړي، بلکې دا هم ضروری ده چې د زکات بغیر هم د خپل مال د خدای په لار کې نفقه کوي او ورکړي. که بل فرض و یو څوک دغه سي مجبور وي او د زکات استلی وي، د پلار وي، د ورور وي، یا خور وي، یا عمه وي، یا خاله وي، محتاج وي، د زکات استلی وي، بیا هم د هغه نفقه او ډوډۍ پر د لازمي نه ورکوي، به دا غوي فقر او حاجت به حتی الوسع فرکوي. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. والصابرین او دغه خلق یعنی نیکی د هغه چا ده. والصابرین چې په خصوصیت سره صبر کوونکي وي. فی البأساء په تنګي کې، یعنی د مسکنت په حالت کې. والضراء په سختی کې، یعنی د مریضی په حالت کې. وحین البأس او د جنگ په وخت کې. والصابرین ګوري دلته منصوب راغلی دی، دا عطف دی پر والموفون باندې. والموفون مرفوع دی او دا والصابرین بیا منصوب دی، وای دا منصوب علی المدح دی،
یعنی امدح الصابرین چې منصوب علی المدح نو په ترجمه کې به دا قید سره زیاتوي چې او په خصوصیت سره صبر کوونکی په خصوصیت سره چې صبر کوي په الباسای اول په تنګي کې یعنی په مفلسی کې صبر کوي نیکی د دغه خلکو ده والضراء او په سختی کې دوهم چې په مریضي کې صبر کوي وحین الباسی او په وخت کې د جنگ همت نه بایلی ځان نه پریشان کوي په دا وخت کې صبر کوي په خصوصیت سره نیکی د دوه خلکو د په حقیقت کې اولئک الذین دغ خلق الذین اغه کسان دي صدقوا چې رښتینی دي یعنی دوی چې د الله سره کوم عهد او پیمان کړی دي په دې کې رښتینی دي او پر رښتینی کمال موصوف دي اولئک دغه کسان الذین اغه کسان دي صدقوا چې رښتیا یې ویلي دي یعنی په خپل خبره او وعده کې رښتینی دي پر رښتینی کمال باندې موصوف دي او اولئک هم المتقون و اولئک دغه خلق هم دوی المتقون متقیان او پرهیزګار دي بس هم دغه خلق متقیان او پرهیزګار خلق دي نو مطلب دا چې دغه اعمال څوک کوي نیکی دا نیکی نه ده چې تاسو پر دې باندې اعتراضات کوي چې ولی د بیت المقدس څخه مخ وکعبه ته واړاوه دا خو فقط یو جز دی ځکه د یو سمت طرف ته مخ کول یو طرف ته مخ کول دې طرف ته په مخ کولو کې خو نیکی نشته که په هغه کې نیکی او حسن دی نو د لمانځه په وجه دی د لمانځه په وجه قبله ته مخ کول افضل دی که د لمونځ نه وای نو قبله ته مخ کول خو بیا هیڅ حسن نه درلود بلکې قبله ته مخ کول خو د لمانځه د توابع او شرایط څخه دی اصل شیخ المنځ دی نو چې تاسو المنځ نه کوي د لمانځه عقیده نه لري او بیا مو پر دې باندې اختلاف دی چې مخ ولې یو طرف او بل طرف ته کوي د دې ځای څخه یو ډیره مهمه مسله دا راوځي چې مسلمانانو ته د همیشه د فار پر هغو مسائل باندې بحث کول پکار دي چې د مسلمانانو ورته اهم ضرورت وي او مسلمانانو سره لاس او ګریوان جزئی مسائل په امت کې پیښول او خلق پر هغه باندې یو په بل په اختلاف کې اچول دا د مؤمنانو صفت نه دي د داسو شانو ځان ساتل پکار کوم مسائل چې هغه دومره مسائل نه وي پکولو نه کولو کې اختلاف دونه مسله نه په هغه کې بحث کول نه دي پکار بلکې د مسلمانانو مهمو ضرورتونو ته باید سړی متوجي وي لکه زموږ په وسنی عصر کې چې د مسلمانانو د عقایدو د خرابۍ د پاره يهود او نصارا کوم پروګرامونه مختبیای او کوم ترتیبونه غوي جوړوي د هر لینه چې د مسلمانانو په خلاف قلم راخستی دي یعنی هغه د اخبار د لاري د مجلې د لاري د کتاب د لاري د رادیوګانو د لاري د ټلویزیونونو د لاري د مسلمانانو د عقایدو د ایمانیاتو د خرابولو د فارش په ورځ لګیا دي کوشش کوي دا رقم هغه د اصلحې په لحاظ باندې هر اصلحه د مسلمان په خلاف استعمالي دا هغه د پیسو په لحاظ باندې هر قسم پیسې د مسلمان په خلاف استعمالي د افراد په لحاظ هر قسم افراد د مسلمانانو خلاف استعمالي لیکن بیا هم که مسلمان په دې کې اخته چې دا شی به رواوي یا به دا نارواوي دا د مسلمان د لپاره ډیره کمزوري خبره ده چې د کافرانو د دومره لوی پروګرامونو څخه غافل وي صرف په دې مسله باندې اخته وي چې دا ناروا دي او دا روا دي او دا جائز ده او دا ناجائز ده بس میلاد کوه او می کوه دا مسائل د مسلمانانو تر مابین باید مطرح نشي ځکه الله فرمایي چې دا نه د نیکی چې و طرف او بل طرف ته مخ اړوي نیکی خدای غږ چې دغه اعمال وکړي خصوصا د عوام وړونو د فاره دا ډیره مهمه ده دا دی الله عزوجل ورته فرمایي چې دا نه د نیکی چې ته په دې کې اخته چې دا مریسه مسله غلطه ده او دا سید دا غلطه ده او دا سید او دا پلانې داسې دی او دا پلانې داسې دی دا پتا پر اړه نه لري نه دی عالم په ارتباط باندې ستاسو د قیامت په ورځ باندې پښتنه کیږي چې د دې څه عقیده هر سړی خپل عمل دی بس د علماو ظاهري ژوندۍ ته وګوره علم ته وګوره خدمت ته وګوره او د خلکو سره گزارې ته وګوره کسې یو بس په پسې څه کنه سم په سوای کار مو پلره ستاسو الله تعالی د دې په ارتباط سوال نکي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اول حکم
اوس اول حکم بیانی د ابواب البر څخه اول حکم خدا هغه صفات و چې بیان شو اوس احکامات بیانی اول حکم دی یا ایها الذین آمنو اے کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي ګوري ما درته ویل چې د کلام مخ واوښتي مؤمنانو ته ګوري خطاب مؤمنانو ته راځي یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو کتب علیکم القصاص فرض کړل شوی دی پر تاسو باندې القصاص قصاص فی القتل په مړو کې دا اول قانون دی الحر بالحر آزاد فآزاد والعبد بالعبد غلام فغلام والانثى بالانثى شذ فشذ فمنع فی له هغه څوک چې معاب کړه سي دلاره من اخیه د دورو رڅخه شیء یو شی لر شی فاتباع بالمعروف نو مطالبه کول دی بالمعروف فمعروفه طریقه واداء نور کول دی الیه اغلر باحسان فاحسان ذلك دغه تخفیف کمیدی من ربکم استاسو درب د طرف ورحمت او رحمت دی فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم نو څوک چې زیادتی وي کې تعدا او کې بعد ذلك دغه قانون ورسته فله عذاب علیم غلر دردناک عذاب دی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص پر تاسو باندې قصاص فرض کړل شوی دی قصاص په لغت کې وايي مماثلت یعنی یو شی د بل شي په مثل کې ورکول دې ته قصاص وايي الله عزوجل د سوره بقره په 149 آیات کې دا سدوی ورکه راواړوي په 149 آیات کې د دې خبرې نور تفصیل امر نقل کړي د قصاص ترجمه کوي الشهر الحرام بشهر الحرام د حرمت میاش د حرمت د میاشتې په مقابله کې والحرمات قصاص او ټول حرمتونه دا مماثل دي قصاص ګوري دلته د قصاص ترجمه په مماثلت باندې کیږي یعنی ټول برابر دي یعنی هر هغه شی چې الله تعالی حرام کړی دي دا غره کم حکم دی لکه دا بل فمن اعتدى نو کچا تجاوز وکي علیکم پر تاسو باندې فاعتدوا نو تاسو زیادتی وکي علیه پراغه باندې بمثل ما اعتدى په مثال د هغه چې څونه هغه کړی ده علیکم پر تاسو باندې واتقوا الله د الله څخه وبېریږي په زیادت کې واعلموا ان الله مع المتقین او فوسي چې الله د متقینانو سره دی سورۃ النحل آیات نمبر 28 کې هم داغه حکم دوباره راځي بالکل د سورۃ النحل په اخر کې نو د دې معنا د قصاص معنا د مماثلت اوس چې کله مماثلت رالی نو مطلب دا دی چې یو سړی را ولاړ شي بل سړی قصدن قتل کی نو د دې مثال دا دی چې هغه قصدن به قتل کی دا یې مماثلت دی او قتلا دا جمع د قتل قتل په معنا د مقتول هم راځي او په معنا باندې د قاتل هم راځي دا د فعیل وزن دی دواړه راتلای شي نو پر تاسو باندې مماثلت دی په قتل په مړو کې که یو د چا قتل کړیو تاسو ته د دې اجازه ته چې تاسو هغه قتل او طریقه یې داسې ده چې مقتولین قتل عمد مقتولین د قتل عمد دا قید بو سره لګوي چې هغه کسان چې په قصدن عمد باندې قتل شي په دې قتل کې څو قسم دي 5 قسم دي قتل عمد دي قتل شبه عمد دي قتل خطا دي دا 3 قسمونه په دې کې بیا قتل جاری مجرا دي یو بل قسم هم دی الحر بالحر یعنی هر آزاد بالآزاد د هر بالحر د هر آزاد په مقابله کې دی هر آزاد د هر آزاد په مقابله کې دی والعبد بالعبد او هر غلام د هر غلام په مقابله کې دی والانثى او هر شذ بالانثى د هر شذ په مقابله کې ده مطلب دا که یو آزاد سړی را ولاړ سو بل آزاد قتل کی نو دای په پکش قصاصي که آزاد را ولاړ سو غلام قتل کی نو دای په پکش قصاصي که غلام را ولاړ سو آزاد قتل کی غلام په پکش قصاصي که شذ را ولاړ سو سړی قتل کی دا شذ په قصاصي که سړی را ولاړ سو شذ قتل کړل نو دا په قصاصي یعنی دلته عموم دی مطلب دا نه دی چې که آزاد قتل کی نو قصاصي جبه که آزاد را ولاړ سو غلام قتل کی نو نه به قصاصي او که سړی را ولاړ سو سړی قتل کی نو قصاصي جبه که سړی را ولاړ سو شذ قتل کړ نو نه به قصاصي قاعده داسې نه ده بلکې د القتلا د قید څخه عموم را لې هغه عموم ورسته په دغه آیات کې تشریح کیږي
او دا چې موږ وایو چې که مثلا آزاد را ولاړ شي، که ښځه قتل کې هم پر قصاصيږي، که غلام قتل کې هم پر قصاصيږي، که آزاد سړی قتل کې هم پر قصاصيږي. عین داغه حکم برعکس راوخ، که غلام را ولاړ شو غلام قتل کې هم به قصاصيږي، که آزاد قتل کې هم به قصاصيږي، که ښځه قتل کړل هم به قصاصيږي. دا عموم د کوم ځای موږ را باسو؟ دلته خو ظاهرا د آیات عموم نه معلومیږي. ظاهرا خدا معلومیږي چې آزاد دي د آزاد په مقابله کې قتل شي، او غلام دي د غلام په مقابله کې قتل شي، ښځه دي د ښځې په مقابله کې قتل شي. دلته نو مطلب دا که ښځه سړی قتل کوي هغه به نه کېږي. دا عموم د سورۃ مائده د بل آیات سره راځي چې الله تعالی فرمایي النفس بالنفس، نفس د نفس په مقابله کې دي. دا په اصل کې الله عزوجل د جاهلیت د زمانه د یو رواج رد کړي. تفسیر ابن کثیر کې را نقل کړی دي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت څخه مخکې په مدینه منوره کې دوه قبیلې وې، هغه خپل تر مابین جنگونه سره کړی و. الله په هغه باندې پیروزوینه وکړل، پیغمبر علیه السلام هجرت راوکړي، دوی ایمان راوړي. نو په دوی کې د جنگو په وجه د قصاص مسله مابین ترال. نو په خوا عادت دا و د جاهلیت په زمانه کې چې کومه قبیله به قوي قبیله و، که بچیری د هغه بلی قبیله غلام د دغه قبیله یو سړی ورمړ کړي، دغه قوي قبیله به د هغه آزاد وروجي، او یا به دوه غلامان ور قتلول. کبابل فرض د هغه قبیله یو شذ د دې سړی ورمړ کړي، نو دی به یا د هغه دوی شذ یا آزاد انسان ور قتلاو، نارینه یې قتلاو. نو دغه دوه قبیلو کې دغه قوي قبیله هغه د جاهلیت د زمانه مطابق مطالبه وکړه. الله عزوجل د آیاتونه نازل کړل او د دې دغه مطالبه رد کړل چې دا غلطه ده. د اسلام په قانون کې چې کوم چا جرم کړی سزا هغه تور کول کیږي، غیر د مجرم څخه د سزا لایق نه ګرځي، دا منع دي. دې کې ډېر اختلافي ډېر مسائل راغلي، د ابن کثیر رحمه الله را نقل کړي دي. دایمه تر مابین ډېر مسائل دي پکې. ما دا بس د وخت د کمی په خاطر باندې پرې شو ده. یو مسله دا سو، اوس نو یو دی قتل عمد. قتل عمد دی توای چې یو سړی را ولاړ شي قصدن، په قصد قتل باندې بل سړی قتل کی په داسې الله باندې چې هغه جارحه علی. جارحه علی معنا چې پرې کون کې او سرون کې علوي. مثلا چې هغه د انسان بدن سری کچیر را ولاړ سو په داسې شی باندې قتل کی چې هغه سرون کې نو، په هغه کې بیا وای قصاص نست. د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے داغه ده. قتل بالمستقل په دې کې هم ډیر بحث وی چې قتل بالمستقل په درانه شی باندې قتل کې زده کی دا قصاص ور باندې ستا کې زده نه کی دا غسه مړ شو بیا قصاص نسته، دیت ستا ور باندې. او دیت چې به دی، دیت د یو آزاد انسان دیت د نارینه، دا قید و سره لګوي، آزاد نارینه غلام او ښځه جنیوه وته. د دې دیت چې دی یا سلو شان دی، په سلو شان کې بیا تقسیم دی، یا د فقه په قانون بنت لبون او بنت مخاض او حقا او جزعه او دا پکې راځي، او یا زر دینار دی، او یا لزر درهم دی. د لزر درهم قیمت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په اوزان شرعیه کې راخستی دي چې د لزر درهم قیمت 2914 تولې او اتم عشی سپینزر کیږي. نو دا تقریبا چې اوس حساب ورته سوي دي 14 لکه یا 15 لکه کالداري کیږي. او په دې کې خلک ډېر ظلم کوي. دا دیت خو باید د مقاتل څخه ضرور واخص شي. دیت ورسو حق دی. کله دغه مقتول یو زوی پاتې یا یو لور پاتې او هغه بالغ نه، دا دغه حق دی شرعاً. دا ځینې خلک صلح وکي وروي بخښي، دا نه نسی کیږي. دا ولی ور بخښي، دا خود حق نه دی. ورسره ولاړ شي هغه سړی چې قتل کړي دی هغه معافي د بل حق څنګه ته معافي. کله دغه میت چې دا وفات شوی دی یا د په موټر والی دی دا قتل خطا دی یا بل یو پیښه شوی، دغه دیت د دې ورثو حق دی، دا دغه یتیمان حق دی، دا ته معافولای نشي. چې کله یو سړی هغه فاتحه کې په هغه ډوډۍ کې شریعت منع کړی دی چې هغه د یتیمانو په پیسو باندې وړل په خسوي،
خدا ګرد مجاهد ډیر کسان سوپیانو دیندار خلک دي هغه دغه سي ختم ته نو ورزي نو دغه سي وبا نه دغه سي فاتحه وبا چې هغه په د پیسو رانی ولسوي وس خدا وبم د بوتلان ولا وبدي انوري وبنه دي یا دا چای دا باید ولې شول سي دا په دې خاطر باندې چې کې د یتیمانو حق کې د هغه کورنۍ خلکو دا ډوډۍ کړي یو کدا سي چې مثلا یو ځای مړی سوی ډوډۍ بل څوک په حق کې یو بل کورنۍ نو د یتیمانو حق نه بیا پروا نه کوي کله سړی دا ډوډۍ وخوري دا وبو وچشي یا دا چای وچشي کدا یتیمانو د کورنۍ و بیا به نه کوي نو خدا وای ولنه فقها وای لاجل الورثه وای دا ورثه وجه چې دا ورثه یتیمان دی هغه بالغ نه دي ته حق نه لري چې وای دا احتیاط خو په دغه کې ډیر ضروری دی حتی چې ما د خپل استادانو صدا یاد دي چې د خور خاوند او وفات شوی وو د خور خاوند کور ته چورتلی د دې خور پر کور بچا باندې کښینستی پر دا کور بچا به هم نکښینستی پر مځکه وکښینستی پټو بیا اوار او هغه ته به دا ویل چې د دې تزما څخه په دې خامه بدوه چې ګوا کې دانو وس زستا د کور سره نفرت کوم دا ستا د یتیمان حق دی تا ته جواز نشته چې ما پر دې کښین دومره تقوا پکار دا خلک چې د لوړو مرتبو ته رسیدلي دي دا په دا معمولی کارونه دي رسیدلي دي د هرې جزئیه خیال ساتي نو اوس دا د یتیمانو حق دی دی را ولاړ شي بس موږ ورو بخشي بخښ ته څنګه کوي دا بخښ څنګه راواله دا خو جایز نه ده بالکل به هغه اندازه جنې اخی بیا د دې د فار د سینه د یو څوک وای دا خو سختی ده سختی نه ده په شریعت کې بیا دغه سړی چې دا قتل یې کړی دی دغه قاتل پر ټول قوم باندې دغه پیسې تقسیمېږي دا چې د فقې د قانون مطابق تقسیم کې دا قاتل ته 15 روپۍ نه پاتې کیږي دا پر هر یو باندې اخر یو درهم لازم پر ټول قوم چې دا تقسیم شي بیا کله بوج راځي پر وسنو وای پر ټول قوم ولې تقسیمېږي وای قوم په دې باندې پر قوم تقسیمېږي چې قوم د په تربیت کې غفلت کړي د په تربیت کې غفلت کړي دا د فقه مسائل د دین مسائل عجیب د انسانیت ژوندۍ ور برابر کړي خو موږ په دې باندې چلیږو نه موږ دا اصول مراعاتونه حتی چې اوس دغه قوانین دغه د قصاص قوانین یا د دیت قوانین زموږ په جامعه کې پر مخ پاتې دي د خلکو په ذهن کې اوس دا ورغلي دي وای دا نه کیږي چې ته ورته وای دا نه کیږي ته مولوی صاحب ماته ویل ولې ځای زوار غلم جوړه ول بیا ما دا قانون ورته بیان کړي چې دا د فقه قانون دا نه کیږي مولوی صاحب دا سی بعیده بل ول دا نه کیږي خو خدا د په فکر باندې نه کیږي نو دغه هغه اندازه د دیت چې ورکړي ده فمن عفی له من اخیه فمن عفی کڅوک معاف کړ سودلره من اخیه د ورور د طرف یعنی د مقتول د ورثو د طرف د مقتول د ورثو د طرف شیء یو شی یعنی لږ شی ور معاف د مثال په توګه یو د ورثو څخه دا اویل چې ما بخښلې دي یعنی زه قصاص نه اخلم ګورې دا قصاص چې دی قصاص هم د ورثو حق دی د میت حق نه دی دا د ورثو حق دی خو چون قصاص داسې یو شی دی چې تقسیمیږي نه مال خو تقسیمیږي نو قصاص کې که یو سړی را ولاړ سو د دې قاتل حق معاف کړي د خپل حق معاف کړي نو بس د ټولو څخه خبره د قصاص ولاړی اوس دغه سړی بیا قصاص وای نشي کله مثال په توګه یو سړی یو څوک قتل کړی دی د دې مقتول ورثه را ولاړ سول په دې بالغو کسانو کې یو کس د قصاص ور معاف کړي د انور حقم بس د قصاص په اعتبار ساقط ځکه چې دا تقسیمیږي نه تقسیم نه قبلي غیر تقسیمی شی دی نو کله دې مقتول د ورثه څخه یو را ولاړ سو یو شی معاف کړي فاتباع بالمعروف نو اوس دغه په وجبانی د دې قتل د سزا څخه د قاتل بریسو اوس قصاصي نه لیکن دیت قربان دی لازم سو دیت لازم سو دیت ورکی خود دیت د فاره په دغه وخت کې پر فریقین باندې دوه کار لازمي دي د قاتل پر کورنۍ هم یو کار ضروری دی چې کیوه د مقتول پر کورنۍ باندې یو کار ضروری دی دا په هغه صورت کې کله مقتول د ورثیت څخه یو کس یو شی ور معاد کی لکه دلته چې آیات کې راغله نو دوه کار ضروری دي هغه دا دي چې دغه
د مقتول کورنۍ به مطالبه کوي په معروفه طریقه باندې، یعنی د قاتل د کورنۍ څخه به د قاتل څخه به دیت غواړي، خو ډیر به زیات نه مجبوره کوي چې داغه په واسط دستینه د فراچتا ته در کې ته نفس پرېږدي، بلکې اتباع بالمعروف، نو په معروفه طریقه به مطالبه کوي. او دا خو د مقتول د کورنۍ کار، او د قاتل پر کورنۍ به دا لازمي ده چې په معروفه طریقه به ورکړي، یعنی فوران به ورکړي، کې درلود لې ورکړي به فوران به ورکړي. دا څه بنه کی چې هغه یو وارته آی د قصاص سره معاف کړي، اوس نو بیا په پیسو کې ځند کوي ورکړي نه، بلکې دواړه ودا کار کوي. نو کچيري اور ولاړ سو فمن عفیا، کچيري عفو کړ سو معاف کړ سو دلره من اخیه د ورور له طرفه، یعنی د مقتول د ورثه د طرفه شیون یو شی، یعنی لړ شی دا تنوین د فاره د تقلیل دی. نو په دې وجه خو قاتل د قتل د سزا څخه بری سو، البته دیت ور باندې معین مقدار لازم دی. نو د قاتل پر ذمہ باندې فاته دی، خو په دغه وخت کې پر فریقین باندې دوه کار لازمی دي. د مقتول پر ورثه باندې دا د فاتباع نو مطالبه کول دي د مال بالمعروف، په معروفه طریقه باندې، یعنی ډیر به د قاتل ورثه نه تنګوي، او د قاتل پر ورثه باندې به واداء ورکړه د الیه د دې مقتول ورثه لره، واداء اداینه د الیه د دې مقتول ورثه لره باحسان فنیکه طریقه باندې، یعنی نه په مقدار کې کمی کوي چې څونه اندازه ټاکل شوی دا غونه اندازه به ورکوي، او نه به موجبه د پیسې ځنډوي، بلکې پر خپل وخت به ورکوي. دا دوه کار لازمي دي. ذالک نو دغه قانون د دیت او د عفو چې دا موږ درته وضع کوي، تخفیف دا آسانی ده من ربکم، تاسو د رب د طرفه، چې الله عز وجل تخفیف آسانی ده په سزا کې، من ربکم تاسو د رب د طرفه، چې الله تعالی دا آسانی درته جوړ کړله. ورحمت او رحمت دی، یعنی الله پر تاسو دا رحمت وکي کنه کداغه د عفو او د دیت حکم الله نه وای وضع کړی، نو بل قتل ببل هیڅ لار نه وای، خامخا به قاتل قتل دلای. ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، نو په من هغه څوک اعتدا چې زیاتی وکي بعد ذلك د دین ورسته، فله عذاب الیم، داغه د پاره دردناک عذاب دی. اوس نو هر یو که زیادتی وکي، زیادتی د دوانو د جانب څخه کېدلای شي. مثلا پرچا چې دا پیسې لازمی دي چې ورکوي به، چې دا د قاتل ورثه ده، هغه په دې کې سستی کوي، پیسې نه ورکوي، دیت نه ورکوي، او یا کمی کوي، نو د دې لپاره عذاب الیم دی په آخرت کې. او یا د مثال په توګه د مقتول ورثه پیسې یو واخستي، دیت یو واخستي، خو بیا هم د هغه د قاتل په باره کې وس بیا هم نفس پرېږدي، نو خالي پیسې واخستي تا معاف کوي، بیا هم نه پرېږدي، یا د درواغو اشتباه پسې کوي، یا په قتل بیا پسې، نو دام د دواړو د طرفو څخه زیادت. نو په منی اعتدا بعد ذلك، څوک چې تجاوز وکي بعد ذلك دغه فیصله ورسته چې قانون وضع سو، فله عذاب الیم، د پاره عذاب دی الیم دردناک، یعنی په آخرت کې. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ولکم استاسو د پاره فی القصاص، په قصاص کې حیات ژوند دی، یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو، په قصاص کې استاسو د پاره ژوند دی، حیات ژوند دی، یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو، یعنی د عقل خاوندانو ته دا مجوای. ځکه چې د قصاص د قانون د عملی کولو په وجه به ډیر کسان د خپل قتل د بیرې څخه بل څوک نه قتلی، په دې خاطر چې بیا به ما خلق قتل کی، نو نور به بیا نه قتلی. لعلکم تتقون، شاید تاسو تقوا اختیار کړئ، یعنی د دې قانون د ماتولو په خاطر باندې و بیریږئ. دلته یو مسله فقهاو لیکلې ده، هغه دا مسله ده چې د قصاص حکم، د قصاص حق دا د ورثو دی، د قصاص حق دا د ورثو دی. دې مسلې ته شمو متوجه شئ. میت خو لاړی د دنیا څخه، خو لاړی، الله تعالی داغه د پاره دا لیکلی، ورثو ته دا حق دی چې د دې قاتل څخه قصاص واخلي، خو د اجرا حق د قصاص، د اجرا حق د حکومت دی. دې خبرې ته متوجه شئ. حق د قصاص د ورثو دی، د اجرا حق یې د اسلامی حکومت دی. یعنی دا ورثه د حق نه لري چې د قصاص قانون جاری کړي، حق دی د دې حق دی، لیکن د اجرا حق د دې نه دی. ولی کدی خپل اجرا کې د دې څه فتنه جوړی شي، نو دا به اسلامی حکومت ته دی عارضه کوي، اسلامی حکومت به قاتل نسی بیا به سزا وکړي، خپل به نه قتلي،
ځکه بیا د دې څه فتنه جوړیږي او دا موږ او تاسو ته به تجربه ده بل چاته که تجربه یې کني موږ ته ډیره تجربه ده افغانانو ته خصوصا بیا د دې سمت خلکو ته ډیره تجربه ده د هلمند خلکو ته به بیخي تجربه ای د روزګان خلکو ته به بیخي تجربه ای نو دغه د اجرا حق دا یوازې د اسلامی حکومت دی بل چاته نس یو حق د ورثوي دی یو د قصاص حق دی یو د اجرا حق دی دا فرق سره لري د اجرا حق د اسلامی نظام د اسلامی حکومت دی او د حق د دغه قصاص دا د ورثوي چې ورثه بیا قصاصي صدق الله العظیم